तहफ़्फ़ुज़ दो, कातिलों को गिरफ्तार करो, कातिलों को गिरफ्तार करो, जहादियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जहादियों को औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन د افتخار شهادت دا یوازې دا شهادت نه دا ټولو صحافیانو شهادت دی د مکرم خان صاحب د شهادت د پس دا دویمه وینه توی شوه د صحافت دپاره په شبقار په علاقه کې مونږ ډېر زیات په دې خفګان کوو غندنې کوو او د هغه غوندې انسان چې هغه شهید کېږي نو نور خلک باړو سوی نه دلته کې تاسو اینې په علاقه کې څه نه سره کېږي څه نه سره روان دي د هغې تحفظ شته خو یو صحافي تحفظ نشته خبرې ډېرې ملګرو وکړې مختصر به زه ده ووایم چې زه صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته وزیر اطلاعات ته دا اپیل کوم مطالبه ترې کوم چې هغې دې د افتخار د بچو دپاره شهدای پیکیج اعلان هم وکړي ورسره یې زه د ایکسپریس نیوز ته هم د هغې نه دا مطالبه کوم چې د هغه د بچو دپاره دې د پیکیج اعلان وکړي او موږ انشاءالله ټول د هغه سره د غمزده خاندان سره ولاړ یو ټول صحافیان یو موټی یو اتفاق او تر هغې پورې په قلار نه کینو تر څو پورې چې مونږ د افتخار شهید قاتلان زما د شب قدر درنو خوږو صحافیانو ورونو السلام علیکم او موږ سره چې په دې احتجاج کې چا ګډون کړی دی الله پاک دې ټول خوشحاله او آباد ساتي زه به دا یو خبره وکړم چې افتخار نن زموږ په درمیان کې نشته دی الله دې ولا بهتر جنتونه ورکي بیګا هغه دلته کې په دې مین پیښور روډ باندې هغه قتل کړی شو د هغه د قتل مونږ بھرپور مذمت کوو د شب قدر چې څونه صحافیان دي هغې کې د پیښور نه څه ملګري راغلي دي څه پکې 400 نه راغلي دي مونږ ټولې غندنه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د صحافیانو یو ناموړی نوم افتخار احمد چې بیګا زمونږ الفاظ مونږ سره نشته چې هغې لپاره بیان کړو. زمونږ داسې ورو مطلب دی د شبقر په صحافت کې دغه یو داسې نوم و چې هغه مطلب دی د دې علاقې بچي ته پته لګي د هر یو ځای کې کو چا سره ظلم زیاتې شوی دی هغه هر ځای کې د هغې چې دی اواز اوچت کړی دی. الله تعالی دې هغه له جنتونه ورکړي او زموږ چې څونه صحافیان وروڼه دي مطلب دا چې مونږ راوتي یو د هغه دپاره مطلب دا چې داسې یو احتجاج کوو پوره من احتجاج اوس کوو خلکو ته مینت کوو زاري کوو چې مطلب دا چې هغه سره د انصاف وکړی شي. مونږ 48 غنټې ټیم ورکوو دا پولیس والا هم زمونږ وروڼه دي مشران دي کشران دي زمونږ ټولو ادارو سره چې زمونږ څومره ادارې دي ایجنسۍ دي د هغې چارواکي دي د هغوی ته مونږ لکه پر زوره دغه کوو چې مطلب دا زمونږ د روډ سره د انصاف وشړی شي د هغه چې دا چا دا حرکت کړی دی هغه د مطلب د قانون ته حواله کړی شي کو چرې د ده پته ونه لګېده مونږ به انشاءالله تعالی دا خو دې ځای کې لکه زمونږ هغه یو معمولي غوندې دغه دی دا به که هیر مونږ بیا ځو انشاءالله پی ایم هاوس ته به ځو سی ایم هاوس ته به ځو ګورنر هاوس ته به ځو آی جي صاحب له به ځو گورنر ته توجه انشاءالله زمونږ چې څومره واسطې کهیري اب مونږ د افتخار دپاره دغه کوو زمونږ ادارو ته د دې چارواکو ته دا چې دی خواستې چې د افتخار دپاره دی مطلب دا دی شهدا پیکې چې دا کم دی زمونږ صحافیان هم ټول عمر د خلکو خدمتونه کوي نو مطلب دا چې هر سړي ته دا پیکېجونه میلاویږي په کار چې هغه بچو ته هم دا میلو شي د دې لپاره به انشاءالله تعالی مونږ هر ځای ته ځو هر قدم به اوچتو او کو مطلب دا زمونږ خبره ونرېږي شوه نو خدای شته تعالی چې لکه داسې یو حال به بیا جوړ کړو چې که هېرې بیا چې دی هر سړي ته پته لګي هر ادارې ته بیا پته لګي چې مطلب دا چې صحافیان هم دلته شته او د صحافیانو هم زور شته په دنیا کې ته هر ځای کې ګوره د هر یو صحافي چې دی لکه مطلب دا هر ځای کې لکه سپورټ وي هر ځای کې مطلب دی د هغه تحفظ وي دا یو واقعي زمونږ دا یو ملک چې مطلب دی کې زمونږ هیڅ قسم له چې مطلب دا نه څوک سپورټ کوي نه مطلب دا زمونږ قانوني چې زمونږ کم حق دی مطلب دا هر یو سړي ته دلته ته ګوره ایم پی ای ته ایم ان ای ته دلته چې دا څومره لغلي هر چا پسې دوه سپیان رواني خو مطلب دا زمونږ صحافیانو اوسه پورې دا څوک چې دی دا هغوی تحفظ نه کېږي دا افتخار به انشاءالله چې دا کم حرکت شوی دی څوک وي الله تعالی به انشاءالله چې همداسې هم را پیدا کړي الله تعالی به غرقوي که هېري ځکه چې هغه چا څه کړي افتخار خو داسې سړی و د ما په خدای تعالی قسمي چې نن به سره خبره چې روان وکړه سوه به راته ورته مینت زاري به ورته کولو او د زه د مې پخلا کولې به نو هغه چا ښځې سره نه هم لاس ونی لور سره هم لاس ونی
ګور سره ملاستو نو مطلب دا غوړي چې د سي له حرکت چې موږ سره حرکت کوي موږ چې د ډي پی او صاحب نه ډي اس پي صاحب نه د ټول ته وی چې موږ ته ان شاء الله تعالی په 48 غنټو کې موږ ته سړی خای او چې سړی مونږ خو نو موږ بیا چې د احتجاج وکولو دا زموږ قانوني حق هم دی دا زموږ عیني حق هم دی موږ به ارزه کې ان شاء الله بیا چې هر قسم لا احتجاج